بالآذان. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الوهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه الرؤيا حق فقم فأقطع بلال فإنه أنا وافقت صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر باب ما جاء في بدء الأذان. امام بلاول ربط تو گورا امام ترمذی رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د اوقاتنا نو اوس او ټول متعلقین هم ذکر کړل متعلقات هم ذکر کړل نو اوس د اذان ذکر کړي ولی مولانا صاحب ځکه زمونږ د پاره اصل فرض دي سنت او نوافل خو تابع دي او د فرض د پاره اصل دا چې دا به جماعتن کې او جماعت ته پاره اذان او اقامت دی نو ځکه دا مقدم کړل لاول چې وخت داخل شي نو اذان به پس تا وخت نه کې نو ځکه دا وخت نه رسته راوړو وخت چې داخل شي نو اذان بکې نو ځکه دا وخت نه رسته راوړو ګوره ربط ته ګوره او دویم څه شی دی په ولې مقدم کړل ځکه اصل فرض دی او فرض د پاره اصل به جماعتین دي او د جماعت لپاره اذان او اقامت دي خلاص شو خبره دی ربط شو دویمه خبره څه دی معنا لغویه سره او معنا اصطلاحیه سره نو اذان دا اذنا یأذنون دی اذنا یأذنو اذنن و اذانا نو مصدر اذن دی او اذان اسم مصدر دی ما دا تمخ کې ویلو چې د مصدر او د اسم مصدر بین کې څه فرق دی د مصدر نه اشتقاق کیږي او د اسم مصدر نه اشتقاق نه کیږي معنی یو ده نو اذنا یأذنو اذنن و اذانا اوس اذن چې مستعملېږي په معنا د اجازت او اذانا په معنا د اجازت دی خو اذان به په معنا د تأذین خلو اذان په معنا د چا دی د تأذین نو دې کې څه شی دی باب تفعیل مستعمل دی اذن یؤذن تأذینا نو اذان اسم مصدر دی په معنا د اذن دی لیکن اذان دلته په معنا د تأذین خلو په معنا د چا خلو د تأذین اذان په معنا د تأذین او تأذین اعلام ته وایي دې کې باب تفعیل مستعمل دی کدی کې مجرد مستعمل اذن یأذن په معنا د اذن دی او کدی کې باب افعال مستعمل آذن یوذن ایذانا نو بیا اجازت دی خبر ورکول دی من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب اعلمته خبر ورکول اجازت ورکول خبر ورکول نو دلته چې کوم باب مستعمل دي شابه سه باب تفعیل بیا ویما اذن یأذن اذنا و اذانا اسم مصدر دی او په معنا اذان په معنا تأذین سره دی تأذین معنا لغوي څه ده اعلام او په شریعت کې څه ته وایي اعلام بإقامة الجماعة اعلام لإقامة الجماعة اعلام لإقامة الجماعة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة سمعوا اعلام لإقامة الجماعة اعلام لإقامة الجماعة بألفاظ مخصوصة ولي ده إقامة جدا ألفاظ دي رد جدا ألفاظ دي بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة ماذا معنى لغوي و ده اصطلاحي من کی مناسبت میں رہتا ہوئے کہ خبر ورکے دو خبر لانے ربط پہ موئی معنی لغوي اصطلاحي وجہ مناسبت پہ موئی مشروعیت پا قرآن سر دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها لعبا ولهوا دا سے دے لهوا ولعبا اذا نادیتم الى الصلاة یا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ نو نست قرآن باندیم ثابت شو کا جی
او احادیث پکې متواتر دي. متواتر بالتعامل هم دي او متواتر بالطبقم دي. متواتر بالتعامل هم دي او متواتر بالطبقم دي. او د شعائر د اسلام نه دي کومه شعائر که یو قوم ته انکار وکړي جهاد به ورسره کوي. یو قوم ته انکار وکړي څه به کوي ورسره؟ جهاد به ورسره کوي. د شعائرو نه دي. دا درې خبرې تېرې شوې. څلورمه خبره بدء کله ده؟ څلورمه خبره شروع یې کله شوې ده؟ نو شروع یې شوې ده چې بعض علما وایي د هجرت نه مخکې په اسراء د معراج نه پس شوې ده. وایي د معراج نه پس په مکه کې شوې ده. خو حافظ وی روایت پکې دی خو ضعیف دی. بعض علما وی په مکه مکرمه کې بعد الاسراء شوې ده چې څنګه معراج نه راغی. خو حافظ وی روایت پکې څه دی؟ ضعیف. خو درته یو خبره وکړم، در حقیقت حضور پاک په معراج کې بره بانګ اورېدلی خو په حکمت یې نو خبر. بانګې به اورېد په حکمت نو خبر. نو چې کله دا بانګ بیا دلته واورېده که نه رستو راځي په مدینه کې نو وریاد شو. او دا خو ما په معراج کې اورېدلی خو دې په حکمت الله نوم خبر کړی. دا خو دې دپاره و. نو چې کم روایت کې راځي نو هغې دقه یو توجیه ده او حافظ وی ضعیف هم دی. لیکن مولانا صاحب زه درته اوس ووایم عیني وی په لومبۍ هجرې کې مشروعیت د اذان شوی دی. پس د بنا د مسجد نبوي نه. په لومبۍ هجرې کې شوی دی پس د بنا د مسجد نبوي نه. او حافظ دویمه هجري وی. ګورغ عیني کې حافظ لیکلی دي علامه بدر الدین عیني چې دا په لومبۍ هجري کې دی پس د بنا د مسجد نبوي نه. او حافظ دویمه هجري وی. لیکن اقرب د راجح قول د عیني ما ته ښکاري. راجح ما ته قول د چا ښکاري؟ د عیني. اوس ځو نو بیا پکې یو څو خبرې کوم. بدء د اذان یو خبره ده چې دا د خصایصو د امت نه دی. په مخکې امتونو کې اذان نو. دا د خصایصو د امت نه دی. مخکې امتونو کې اذان نو. وبه قال حدثنا. او یوازې اذان نه، اذان او اقامت دواړه د خصایصو د امت نه دي. ښه که ځان سره نور که اذان او اقامت دواړه د خصایصو د امت نه دي. سعيد بن يحيى بن سعيد أموي بغدادي ثقة قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد دام ثقة قال حدثنا محمد بن إسحاق. اگر چې ما ویلو چې محمد بن إسحاق کې بعض علما کلام کوي خو ما راته ویلو چې نه ثقه دی. عن سره نقل کوي خو مې چې مدلس دی او عن د مدلس مقبوله نه. لیکن مولانا صاحب ابو داود مسند د احمد ابن ماجه کې دلته کې حدثني دی، دلته عن دی. او په ابو داود مسند د احمد ابن ماجه کې تحديث دی. نو هغه علت د تدلیس ختم شو. محمد ابن ابراهیم تیمی مدنی ثقه بار بار تیریږي. د ابراهیم تیمی زوی دی. ابراهیم تیمی خو لوی فقیه دی، زوی ثقه دی مدنی. عن محمد ابن عبد الله ابن زید دا مدنی دی او ثقه او تابعی دی. عن ابيه چې عبد الله ابن زید دی، دا خضرجی دی. یاد وساته چې په باب د اذان کې راشي نو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه بای لږ یاد کې څوک بای. او که باب د وضو کې راشي کوم یو به مرادي عبد الله ابن زید ابن عاصم یاد دی. قال دی وی لما اصبحنا چې موږ صباح کې داخل شو نورال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاخبرته بالرؤيا ما ولا په خبر ورکه په خوب. رؤيا ما ویلو چې پالیف مقصوره د خوب لیدو ته وي.
فقال إن هذه لرؤيا حق حق أي ثابتة صحيحة صادقة حق ثابتة صحيحة صادقة او دی ولی وی مقاشه کو چې حضور پاک تک او یا حق ولی وی دی په معراج کې اوریدلو نو چې دا وته خوب بیان کو وریاد شو چې وی دی کې خدا حکمتو فقم مع بلال ادرک بلال سرا ولی وی انه اندا دی ارفع دی اندا معنا ندی اوچت وی او امد صوتا منک اوګد आवाज لري اوګد आवाज خشتای نو امد معنا احسن اندامنا اوچت آوازه نو ډیرو خلکو ته رسیږي او امدو آوازي اوږد دی نو اوږد څه ته ویل کا خشتوي صوتا منکا فالق عليك ما قيل لك اغرض په دغه چې تا ته په خوب کې ویل شي قيل لك في المنام ولينادي بذلك بلال به واسطه قال راوي وي عبد الله بن زيد فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال اذا بلال آوازي ورد فمنزل نو خرج روت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وهو يجر ازاره ذن پس لنگ راخ عجلة وهو عمر يقول به يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال دجه سنگوي دقه مولد دي قال راوي وجه عبد الله بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد ولي لقد وقصول ده وذلك اثبتوا دا څه دی لکه اثبت شنور المخبره مضبوطه شو در حقیقت واقعي ته وکیده چې جمعات څنګه جوړ کو مسجد نبوي ما وی دا عیني ولې راجح دی لکه جمعات پړومبه هجرت کې جوړ شوی دی نو رسول الله مبارک یو ځل د ماسختن نمازله مخکې میټینګ راوغوښتو چې د منځله خلک بلوسوکو نو ګوره تاسو ته ما وی چې امور انتظامیو کې به میټینګ کاو کنه دا خو تنظیم دی نو چا وی سیب اور ببلو نو چې خلک لوګي اوویني نو راضی با وینا اور خود مجوسیانو کار دی اگر چې هغوی اور ته عبادت کوي خو موږ د هغوی د عبادت شیله ولې په منځ کې دخل ورکړو بل چا ووایي چې ټلی به ټنګو وینا دا د یهودیانو طرز عمل دی هغوی ټلی ټنګوي بل وی صاحب ښکر کې به اواز کو وی دا د یهودیانو طرز دی هغوی بو کوی ښکر کې اواز کوي نو د هغوی د اب دی نو حضرت عمر فاروق پاسېده وی صاحب الصلاة جامعتون به وایو الصلاة جامعة اي وقتها جامعة نو رسول الله مبارک بلال ته د आवाज وکړه الصلاة جامعة نو بس فیصله ماسختن پدې وشو د شپې دی عبد الله ابن زید ابن عبد ربه خوب ولید وی بازار کې یو سړی ټاله دا ګوري حدیث کې دی ښا بازار کې روانو یو سړی سره ټاله ما يتبع هذا دا خرسه وی هغه ته پسه کې وی موږ په خلق ذات منزله بلو وی دینه خشیرته نه خیمه مې وخایا کنه نو هغه سړی دیوال ته وخته نو دا بانګې وویې پوره الله اکبر نه ولا لا اله الا الله پورې وی بیا راته وایي چې ښه دا خو بلنه شوه خو چې کله بیا مانځه ته ودرېږې نو د اقامت کوې نو اقامت یې م راته وښه نو چې دی راویښ شو نو راغی رسول الله مبارک ته الوې نو حضور پاک ورته وایي چې قم مع بلال دا حدیث یې ورته وایي نو عمر چې وورې ځان پسې لنګ راخته او راغی اوس برا شو دی کې مضبوط تعارض دی تعالی په ابو داود کې راځي په ابو داود کې چې کوم وخت عبد الله ابن زید دا خوب بیانو نو عمر موجودو او دلته وای چې وویریدو نو ځان پسې لنګ راخکو راغی دویم ابو داود کې بل حدیث دی وی عمر وای چې ما شل شپې مخکې دا خوب لیدلی ما څه لیدلی شل شپې مخکې اوس به څه کوو نو یو دا دی چې دلته وایي چې عمر ځان پسې لنګ راښکو را روان د لنګ پلو ته غورځېدلی و ځان پسې راښکو دویم دې څه معلومه شوه چې عمر شپږ شی مخکې لیدلی خو چې شل شپې مخکې لیده نو ولې د باندې مخکې باغ نه وي ولې پیغمبر ته ال نه وي ولې چې میټینګ کو د نه وي او بل دی راځي چې عبدالله ابن زید خوب بیانو نو دی موجود و خو دی ماله حیا راله مې که زه اوس وایم چې ما هم لیدلی دی هسې نه د پیغمبر مبارک شک رانه شي اوسه پورې دی نه لیده خو چې ده ووایي ما لیدلی دی نو ده به یې تطبیق درته وکړم د دې درې واړو روایاتو دغه دوه د ابو داود یو دا دی او تطبیق یې دا دی چې حضرت عمر شل شپې مخکې لیدي خو ير شوی شل شپې مخکې لیدلی خو ير شوی بعد انسان د خوب یری ما نه خپله خوب یری بعضې وخت کې داسې ښکلې خوب ووینم مزېدار خوب او رانه ير شي نو شل شپې مخکې مې دا خوب لیدلی و یې روته نو چې کوم وخت کې عبدالله ابن زید حضور پاک ته دا خوب بیانو نو بیا ورته رایاد شو خو بیا حیا وکړه ولې حیا وکړه یاره که زه اوس وایم چې دا خو ما لیدلی دی
نو د حضور پاک په ذهن کې دا رانشي چې تا لیدلي مخکې دی ولې نه وي اوس د ولید نو وی نو چې کم وخت بیا د بانګ وخت شو دی خو بیا مجلس خور شو ځکه عبدالله ابن زید پیغمبر مبارک ته ووی نو چې د مانځه وخت شو د مانځه نو حضرت عبدالله ابن زید ته وی بلال ته اوس ووایه دې وخت کې حضرت عمر کور ته تللی یا به اودس ته تللی ځکه هغه زمانه کې په جومات کې د اودس انتظام نو چې بیا بانګ واورېده نو ټینګ نه شو رامنډی شو امام داسې خوب لیدلی دی نو دی تطبیق د روایاتو شو پوه شئ په خبره اوس مخکې ده د دې حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو خدای دی چې د دې اذان دا خوب چا لیدلی دی عبدالله او یې څوارلس صحابه رالل حضور پاک ته الوی داسې خوب مونږ هم بیا لیدلی منهم ابو بکر څوارلس صحابه اوس که ته وایې چې خوب خو مثبت ته حکم شرعي نه ګرځي نو مولانا صاحب بالکل خوب مثبت نه ګرځي لیکن د پیغمبر مبارک تقریر خو مثبت ګرځي که نه هغه چې خوب بیان که نو د ماله د هغه خوب حجت نه دی بلکې ماله د هغه خوب تبشیر دی خو د پیغمبر دا قول حجت دی چې ان هذا لرؤیا حق ان هذه لرؤیا حق دا زما لپاره دلیل شو نو یو دا دی چې اصل خوب کې الله پاک ښودلی دي دا موږ ته ښایي چې ګورې مطلق خوب مذمت به هم نه کوې ستا اذان په خوب ثابت دی او توثیق رسول الله مبارک کړی دی یو ته دا معلومه شو دویم ته څه معلومه شوه دویم دا چې بانګ به هغه سړی کوي چې اواز یې اوچته مې ښکلې مې خټه اواز لري زمونږ بانګونه تاسو ټول د امیانو ته پرېښي دي ټول خطا وایي الله اکبر حمزه استفهام پکې راوړي الله اکبر حمزه استفهام پکې راوړي حي على الفلاح نه وایي اي على الفلاح اي على الفلاح او پی وایي فهم نه وایي اي على الصلاة صلات صوت باندې نه پوهېږي نو دا ټول بانګونه خطا وایي دا بوډاګان هغې غریبانانو دا دوه درې ټکي زده کړي او لوډ سپیکر یې خوښوي چې خپلې ښځې مبارکې ته دا خپل اواز واورو پوه شي په خبره مخکې ده سمې وې مولانا صاحب نو مؤذن څوک پکار دی اندا چې اواز یې اوچتي یو دویم چې امد ښکلی اواز والی چا چې لیدلې په هغې ونه و په بلال یې بل ته څه معلومه شوه چې بلال اواز ښه شته د بلال اواز ښکلی و دا ته بله معلومه شوه او بل ته څه معلومه شوه بل دا دی چې حضرت عمر هم دا خوب لیدلی یجر ازاره باندې سوال لا دی چې جر الازار خو ممنوع دی پیغمبر مبارک خو د جر الازار نه منع کړې ده نو هغه قصدن چې څوک د کبر د وجې نه لنګ لاندې کوي دا غیر اختیاري دی بل ته څه معلومه شوه چې د الله په صفت به قسم خوري والذي بعثک بالحق د پیغمبر مخکې وپړه کنه او بل ته څه معلومه شوه چې فذلک اثبتو چې د دویم کس خبره ډېره مضبوطه شوه توثیق ورسره پیدا شو او بل ته څه معلومه شوه چې په یو ښه څیز د خدای حمد ویل فلله الحمد وفي الباب عن ابن عمر په ترمذي کې قال ابي حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق وګوره دا چا د پاره شو دا د يحيى ابن سعيد متابع شو دا چا د يحيى ابن سعيد د محمد ابن اسحاق نه اتم من هذا واطول او پای کې قصه دا ده چې الاذان مسنا مسنا او اقامت مرتان مرتان دا براشي اذان مسنا مسنا د یو جنس کلمات په دوه ساګانو واخلي او اقامت مرتان مرتان د یو جنس کلمات په یو سا اخلي راځي عبد الله ابن زید څوک دی ابن عبد ربه دی او ابن عبد ربنا متویه کړه حضرت کېږي ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث دا رد خپل حدیث واحد په اذان کې لیکن مولانا صاحب دا رد لري په نسائی کې د حدیث صدقې نه د ثابت دی په نسائی کې او صحیح دی او په مسند د احمد کې د رسول الله مبارک د نوکانو د ویختو د تقسیم روایت هم نه ثابت دی او صحیح نو دا د امام ترمذی را ده چې دا یو صحیح روایت دی ما سو وی درته په نسائی کې حدیث صدقې سمې وي نسائی کې حدیث چا صدقې او په مسند د احمد کې د پیغمبر مبارک د نوکانو
او د ویختو مبارکو تقسیم دنه ثابت دی صحیح دی او ایو عبدالله ابن عاصم ابن زید ابن عاصم مازینی دی هغه وضو والی له احادیث عن النبي صلی الله علیه وسلم په وضو کې قید لګوا هذا عباد ابن تمیم تر دی زو سر پسې شه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي نضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاه قال ابو عيسى ابو بکر ابن ابي النضر ثقه بغدادي دی. بعض حضرات وی د ابو بکر نوم دی او بعض وین نوم محمد دی څوک احمد وی څوک نوم محمد وی څوک احمد او ابو بکر یې کونیه ده او څوک نه ده قینون دی. حجاج ابن محمد حجاج اعور وته وی ثقه ثبت حجاج اعور وته وی او ابن جرير خو بار بار تیریږي عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جريج د بخاری کې بار بار راځي ثقه فقيه فاضل. بعد خلق پر تدلیس الزام لګي خودلته اخبارنا وي. نافع مولاد ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون في جمع كيدل نو وقتنا د منځ مقرر اول ودا پس د بنا د مسجد النبوي وليس ينادي بها احد فتكلم يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا جمع نواقيس راضي لکه د نسوارو د ناقوس پشا تاله وته تاله بعد اتخذوا قرنا خکر شپېلې اوس هم په دې خکر کې خلک اواز کوي بوقم وته وایي مثل قرن اليهود او چا سوي او چا وینا اور ببلو. قال راوي وي چې فقال عمر اولا تبعثون مقرر وي او سړي بعث مقرر اول ينادي بالصلاه. حافظ ابن حجر وي الصلاه جامعه. قال راوي وي چې فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاه. قال ابي هذا حديث حسن صحيح غريب ابن عمر متفرد. د دې نه ورې نورم ډېرې خبرې معلومې شوې اهمیت د منظم ته معلوم شو دا د مشوره ولا کوي او بلم ته یو خبره رښتیا معلومه شوه چې د کفارو د شعار نه به احتراز کې د کفارو د شعار نه به تجنب کې ځان به ساتي. بلته دا معلومه چې رسول الله مبارک عالم الغیب هم نه دی ګوري معراج کې اورېدلې دی او یې دی او پته وته نه لګي چې دا سره پاره دی یې نه دی پته وته نه لګي. ها او بل په امور انتظامیو کې مشوره هم کول شي امور انتظامیو کې مشوره هم کوي مشوره کړی ده بل خبر واحد هم حجت دی یو کټ خبر ورته حضور پاک له ما ته ګورې ګڼې مسلې وویستې او بل دا د خصایصو د امت نه نور امتونو کې نو دا د مشوره والا کوي زه اوس ورپسې شه دا ووایه شابه. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهيم وعبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره قال اخبرني ابي وجلي جميعا عن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاله والقى عليه الاذان حرفا قال ابراهيم مثل اذاننا قال بشر فقلت له اعمل عليا فوصف الاذان بالترجيح قال ابو عيسى حديث ابي محذوره رضي الله تعالى عنه بالاذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكه وهو قول الشافعي. یہ باب ما جاء في الترجيح في الاذان ورد ترجیح ستوي ترجیح په لغت کې واپس کېدل واپس کول رجعته پلان کې مې واپس او په اصطلاح کې ستوي ترجیح اعاده الشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض. إعادة الشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض. لا شهادتين لا والرورو أوي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سلور والا روي نبي وتيز وادوي أشهد أن لا إله إلا الله
څلور واړه بیا نو شهادتين بصوت عال بعد النطق بهما په کلماتو د اذان کې اختلاف تاسو ذکر نه کړ یا خدای پاکه ما خو لا اوس دا د غوښه پخلی شروع کړی دی نو چې پخه کړو نو خورو به یې کړه دا شروع نیم دا شروع نیم اوس ترجیح کې اختلاف دی خو را روان دی که نه ما خو لا صبر وکړه که نه د خدای نیکبخته ځان کنه دی نه شروع ځان نه دی قبر کړی ایستلی دی دا اوس عقل دی دا باب دی که نه کتاب دی کتلی دی که نه چې د کلماتو د اذان باب دا دی که بل دی ټکي کتاب دی نه دی کتلی کتاب ګورئ که نه پته به راته لګي چې دا مبحث کم دی را روان څه مې ووی خدایه اعادة الشهادتين چې څلور واړه دي بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض دې ته ترجیح وایي اوس راشه دې کې د علماء اختلاف دی پنیز د امام شافعي او د مالک پنیز د امام شافعي او د مالک ترجیح مسنونه ده په اذان کې اقامت کې نه یادول در باندې غواړم پنیز د امام شافعي او د مالک ترجیح مسنونه ده په کوم ځای کې په اذان کې اقامت کې نه او زمونږ د امام صاحب او د احمد پنیز ترجیح مسنونه نه په اذان یعنی اختلاف په اولا او غیر اولا کې جواز کې نه دی که زمونږ په نظم چا ترجیح وویلا انو خلاف الاولا کار یې وکړه او که د هغې په نس ترجیح ونه ویله اذان یې وشو سنت ادا شو خلاف الاولا شو اوس برا شو د امام مالک په نس باندې په اول کې دوه ځله الله اکبر دی او د ائمه ثلاثو په نس په اول کې څلور کرته الله اکبر دی نو کلمات د اذان وشمیر اوس پرې پته ولګي اوس به په ښکاره شي چې زمونږ په نس او د احمد په نس کلمات د اذان څو دي وایه څلور ځله الله اکبر څلور ځله شهادتین څو شو او څلور ځله هیعلتین حی علی الصلاة و حی علی الفلاح څلور دولس شو دوه ځله الله اکبر څو شو هلکه نو دې ته خطا شوم صحیح شو دوه ځله الله اکبر او یو ځل لا اله الا الله نو کلمات د اذان څو شو پنځلس ښه پنیز د شافعي صاحب ورسره څلور ځله شهادتین بیا کا بصوت عال نو پنځلس او څلور څو شو نورلس او مالک هم د دغې قایل دی خو هغه په اول کې الله اکبر دوه وایي نو د نورلسونه دوه کټ که څو شو اوولس نو زمونږ پنیز کلمات د اذان پنځلس شو د مالک پنیز اوولس سره د ترجیح نه شو او د شافعي صاحب پنیز باندې نورلس احمد مونږ سره ارمان دی څو راځي چې کلمات د اذان دی ونه شمېرل نو باب پیدا دی ما خو پې شروع کړی و خو ته صبر نه کوې پام کوه د مرګ نه مخکې کفنونه نغاړئ اوس به دلایل ویم مخکې دوسته یاره یو خبره درته کوم زمونږ بعضې احنافو لیکلي لکه سرخسي په مقصود کې چې ترجیح مکروهه ده سرخسی په مبسوط کې لیکي چې ترجیح څه ده مکروهه د هغې نه مونږ کراهیت تنزیهي اخلو ښه ما خو راته وایي چې خلاف په جواز او عدم جواز کې نشته په اوله او غیر اوله کې ده نو سرخسی که مکروهه ویلې ده تنزیهي دا اوس بشر ابن معاذ بصري ثقتون ابراهیم ابن عبدالعزیز صدوق یخطئ او بعض علما وایي او بعض وایي چې نه مقبولون ابن عبد الملك ابن ابي محذورة قال اخبرني ابي چې عبد العزيز دی دا خو مقبول وجدي چې عبد الملك دی دا خو ثقه جميعا او پلار او نیکه دواړه د قرن کنه خبر راکړي چې ابو محذوره دی صحابي دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو محذوره دا مولانا جمحي دی مکی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقعد كينو دي ابو محذور لرا والقى عليه الاذان حرفا حرفا او اذان بيش جمله جمله دا حرف ناغمانه لغوي نه مراد جمله مراد ده ځکه حرف تاسو وي طرف ته وي یو جمله په جانب د بلې جملې کې وي قال ابراهيم چې دا رستو کوم راوي دی بمثل اذاننا زموږ د اذان په شان په مکه کې د اذان
نو بشر ورته وایي شاګرد ابراهیم ته ته ماته ووایه چې ستا اذان څنګه دی؟ فقلت له اعد علی نو فوصف الاذان بالترجیع توصیف د اذان یې وکړو په ترجیح سره. دې نه څو مسلې معلومې شوې. یو خدا دی چې بل ته اذان ښودل، دا د کیر او اذان یې ورته خو تعلیم د اذان ته معلوم شو په خپله حضور پاک تعلیم د اذان. دویم دې څه معلومه شوه؟ ترجیح. دا دو خبرې ته معلومې شوې. دریم دې څه معلومه شوه؟ مثل اذان نه چې په مکه کې هم دغه اذان مروج و. قال ابو عیسی لاول خبر باب خلاصون بیا کلام کوم. قال ابو عیسی حدیث د ابو محذوره په اذان کې حدیث حسن صحیح. ابو محذوره نوم را روان دی، خب محشری ذکر کوي امام ترمذی ما ځکه پرېښود را روان دی. ابراهیم سوی قال ابو حدیث ابو محذوره فیضا بالکل وقد روی عنه من غیر وجه اشارت کوي چې دا د ابو محذوره نه په ډېرو اسانیدو منقول دی. وعليه العمل بمکه ما وی کنه دا قول د شافعي دی او ما راته وایي چې ورسره مالک هم دی. وبه قال حدثنا ابو موسى دا ابو عیسی نه دی ښه ابو موسى دي محمد بن مسنى بربرديري ثقة. قال حدثنا عفان بن مسلم ثقة. قال حدثنا همام تيري ثقة. عامر أحول مشهور تابعي دي مكحول تابعي دي عن عبد الله بن محيريس تابعي دي عن أبي محذورة کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمه الأذان 19 كلمات بكلمات سودي وي. اي خدایا کتاب کتل نه سر خوړلی کنه سر خوړلی کتاب کتل نه دی. علمه الاذان اذان سو خوړلی دی نور لس کلمه او اقامت وته سو خوړلی دی اول لس کلمه. دا برازي اوس اقامت کې چې چټونه لګي چې دا خو دې تفصیلونه کرا روان دي سبا. قال ابي عيسى هذا حديث حسن صحيح. ابو محذور نوم څه دی؟ سموره ابن معيار لك منبر ما راته چې مکی دی. وقد ذهب بعض العلم الى هذا في الاذان وقد روي عن ابي محذور انه كان يفرد الاقامه. اصل کې دا په اقامت کې زمون دلیل دی چې اقامت ولس کلمې دي نو دې پیرات کوي. ودا ابو محذور نه منقول دی چې افراد د اقامت به کاو. افراد څه؟ افراد دا چې د یو جنس کلمات یو ځل ویل. لیکن مونږ وایو چې نه یو خدا چې دا افراد والا ابو محذور روایت په دارقطنی کې دی. کوم ځای کې دی؟ او دارقطنی په خپل وچ شاذ دی. د افراد د اقامت والا په دارقطنی کې دی د ابو محذور والا یادو. د ابو محذور نه چې کوم د افراد د اقامت په دارقطنی کې دی خپل شاذ وي. شاذ سمانه چې یو راوي صرف دا ابو محذور نه افراد والا وروړي نور ټول ولس کلمات والا وروړي. دویم دا چې سبب راته چې د افراد نه مراد افراد د کلماتو نه دی مراد افراد د صوت مراد دی. افراد د چا؟ د صوت مراد دی چې د یو جنس کلمات په یو سا. نور به تفصیل لاشي. اوس براشو مولانا صاحب دا حدیث د ابو محذوره د امام شافعي او د مالک دلیل دی. زما دلایل الصوره زما لومبي دلیل خو اذان د بلال دی مصرح دی غا په ابو داود او نسائی کې. اویل ابو داود تاسو رښتا هغه کې تصریح د بلال اذان چې پکې ترجیح نشته. تصریح ده الفاظ شمیرلې دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا الفاظ شمیرلې دي. په ابو داود نسائی کې د بلال اذان دی یو یو لفظ یې ویلې دي څه یو یو لفظ ترجیح پکې نشته. دویم زما دلیل اذان د ملک نازله من السما دی. اذان د هغه ملک دی چې هغه د کم دی نه نازل دی. دم په ابو داود کې دی. دم په ابو داود کې دی چې هغه ملک کوم اذان ورته ویلی دی عبد الله ابن زید ته هغه ملک چې ورته ویلی دی نو ترجیح پکې نه. حواله به درکړه په ابو داود. دویمه حواله درکم په مصنف د ابن ابي شیبه. دویم زما دلیل شو چې اذان د هغه ملک چې نازل د اسمان نه دی په مصنف د ابن ابي شیبه کې دی په ابو داود کې دی. او دریم زما په ابو داود کې د ابن عمر دی. شابسه دریم زما په ابو داود کې د چا دی؟ ابن عمر. الفاظ یې څه دي؟ کان الاذان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتين یاد کا کان الاذان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتين والاقامه مرة و د اقامت د مرتن جواب به سبا کوم اوسې پرېږده.
کان الاذان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرته نو ترجیح کې وسلور کرته یو شو دو د لپټ رو او دو د لغټ اواز سره نو دریم زما دلیل په ابو داود کې د عبد الله ابن عمر دی الفاظ دی وایا كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة او ابن جوزیم دا راوړی دی او صحیح یې ورته ویلي ښه څلورم زما دلیل د سوید ابن غفله دی او دی د مخضرمینو نه دی مخضرمینو نه دی اسوي ورا مخضرم هغې ته وایي چې د پیغمبر زمانه مونته ده او د ملاقات نو د اذان کله اورېدلی دی وروسته د حضور پاک اسوي وی سمعت بلالا يؤذن مسنا ويقيم مسنا سمعت بلالا یاد کا يؤذن مسنا ويقيم مسنا دو کرته او حافظ ابن حجر دا راوړلی دا حدیث په فتح الباری کې دا زما بل دلیل او زما بل دلیل رستو باب کې دی رستو راشه باب ما جاء في الإقامة مسنا مسنا ودي منت نا دا باب ما جاء في الإفراد المقامة عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان يشفع الودل هو ورپسې سره دی بل باب کې راشه كان أذان شفعا في الأذان والإقامة ودي منت دا زما دلائل شو خو د دې نه څه جواب کوو یو جواب خدا چې دې کې د ابو محذوره روایت دی بل نشته دا حدیث طبرانی کې دی معجم اوسط کې ترجیح پکې نشته نو مسترب شو جواب مې نه دی خو مې راته وکړ دا حدیث په طبرانی معجم اوسط کې دی هلا خو ترجیح پکې نشته مسترب شو دا یو او بعض علما طحاوی او جواب کړی مې نه دی خو وی ممکن ده چې आवाज په نو پورته کړي نو حضور پاک وته ځکه وی چې आवाज پورته کا ممکن ده چې رسول چې आवाज په نو پورته کړي یا خدای کویږي د په شهادتین आवाज نو پورته کړي نو حضور پاک وته پورته کا یو مې نه دی خو وجرته او بل ابن هدايه کړي دی هغه وی پیغمبر مبارک تعلیم ورکو ته بګومان او کده دی چې دا کلمات تعلیم کې خلک یو کلمه بار بار وایي کنه وایي نو پیغمبر تعلیم ورکو فظنه ترجیح لیکن دا جوابونه دواړه ټیک نه دي ولې ځکه پیغمبر مبارک وته وایي چې اخفض بهما صوتک خپل وته وایي اواز ټیټ کا بیا وته وی ثم ارجع وامدد بهما صوتک دا جوابونه مې ځکه نه دي خو په نسائی کې الا حواله مې درکړه چې په نسائی کې ابن ماجه کې ابو داود کې وګوره نسائی ابن ماجه باقاعده وتوي چې ارجع لاول وسکوا اخفض بهما صوتك بیا وی ارجع واپس شا وامدد ورفع ارفع د امداد نو دا جواب نه دی خو زره تخکل جواب وکم مزیدار چې هغه ابن قدامه حنبلی په مغنی کې کړی دی ډېر مزیدار دی رسول الله مبارک چې کله مکه فتح کړه یار حنین فتح کړه او تاسو هم پته واپس راته لمکه په خوا کې تیرې ده الته کې دمه کوله د مانځه وختو کې د مانځه وخت نو بلال ته وېدان کاوه چې بلال اذان کوله د کلی ماشومان خور څنګه کړه د بلال پیخې کوله یلین بلال چې غواړي چې د ماشومان چې غواړي نو حضور پاک خوشتبه د وجنا صحابه ته د وړرو نشه چې صحابه ور پسې منډه کړې نو ورواړه ته کوړتا او تخته د ابو محذوره پکې راونی رسول الله مبارک دی راوست نو ته خندل د شابه وای څنګه دی حافظه خو دې مضبوطه وي نو اذان شروع کو نو چې اشهد ان لا اله الا الله دې او اشهد ان محمد رسول الله نو حضور پاک وته فرمایل پیشاب بیا وایا پوچت आवाज وایا نو پوچت आवाज یې وې نو چې دا دوباره مې پوچت आवाज وې نو اسلام مې لکه کې ناست
نو چې کېناست اسلام او بام مې خلاص کو وی مې الله رسول ما ته کلمه ووایه د مسلمانېږم نو مسلمان شو نو حضور پاک ورته وی لاړ شه ته مې د مکې مؤذن کړې مکه خو دې نه مخکې فتح وه ته مؤذن شوې او چې دا سنګ اذان دې ما ته وښو دقسې ورته دوباره وښو وی دقسې وایه نو دا ترجیح د هغه د اسلام او د ایمان سبب وګرځېده نو را د خصوصیت یې وګرځاوه چلې ورته هم دقسې وایه چونکې دا ترجیح د ده د اسلام د راوړلو سبب شو ذریعه شوه نو را د خصوصیت دی نو مکه کې ډېره موده به هم دقسې بند کېده بس پکو مولانا صاحب